سبق نمبر 42 قاعده محموز ولا قاعده رواني اوس مخته بله قاعده خی واو یا مده زائده और या تصغیر के बाद हमजा जवाजन मकबल की जिन से बदल कर उसमें मुदगम हो जाता है जैसे मकरूवतन खतियतन उफयसन दलते की कायदा दा खैस गोरा कला स वरशी या रशी खुदसी या شي مده زائده وي مده چې شتل شي څه مخ کې زیر وي بیا نه مده جوړیږي کنه زائد وي انده شه د دې تصغیر ولا یا لکه یو ټکی نه تصغیر جوړ کې مکبر او مصغر کې نه د شه تک یا وی دینه بعد حمزه مثال رغلی ده واو ده یا مده زائده ده یا تصغیر د دینه بعد حمزه راغله نه څه جوازن جایز ده مقبل کی جنس بدل کر دا حمزه د مقبل والا جنس را بدل کا مخ کی کوم ټکی دینه مغا جوړ کا اس میں مدغم ہو جاتا ہے بیر کی مدغم کی دو سیده لکه کسه مقروتن تاسو لګ وګورئ دا مقروتن چې دا اصل کې و مقروعاتن اوس وګورئ دځه کې مقروعاتن کې حمزه راغلی دا کنه دی واو زای واو نه بعد مقروعاتن نه حمزه به واو سره بدله کی و نه جوړ شي مقروعاتن بیا واو کې نه نشي کنه مقروعاتن بشي انده شي خطویتن لفظ تاسو وګورئ اصل کې و خطویاتن وګورئ دځه کې حمزه شته کنه خطویاتن او یا دینه مخ کې د ماده زائده ده اوس ته دینه جوړول شي حمزه نه یا جوړه که خطویاتن نشي به خطویاتن بیا به یا کې نوزي خطویتن انده شي ته افیسن وکسي د کی اندامه میلاشته ده بس بلور کی ګوره نور بلا قاعده الف مفاعل کے بعد اگر حمزہ قبل یا واقع ہو تو یہ مفتوح سے بدل جاتا ہے اور یا الف سے جیسے خطوہ یا جمع خطویۃن یہ خطوہ یہ اوتا یا الف جمع کے بعد قبل طرف واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گئی خطوہ اے او ہوا پھر حمزہ ثانیہ جا ان کے قاعدے سے یا ہو گیا اب اس قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف سے بدلا بن گیا خطوہ یا ہو گیا دو تی کا ستو سوچی تکی مفاعل وزن وکسه کنا اغنا بعد کا حمزه رغلی دی ینا مخ کی لکه تو سو وکسه دی زکی خطوہ یا صدا دا دی خطویاتن جمع د دې کې تاسو وګورئ خطوه ی او اصل کې کنه ی حمزه نه مخ کې یشتو د وکسه اوس داغه حمزه چې د به ی سره بداله کې ی سره بدواله کونه جوړ شول خطوه ی او بیا الف سره بداله کې ونه جوړ شول خطوه یا ندیزی کې د کوم حمزه ده کنه دا دی الف جمع نه بعد رغلی ده زکه د ششي دا الف بیا حمزه شي لکه خطوه ای او بشي خطوه ی او نه بجوړ کې خطوه ای او بیا به د دویمه حمزه سي د به سره بداله کی خطوه ای او نه بشي خطوه ای یو خطوه ای یو بیا اندی قاعده مطابق حمزه به ی مفتوح سره بداله کی بیا به مغا ی به الف سره بداله کی او نه جوړ بشي خطوه ی اون بجوړ شي خطوه یا الف مفاعل کے بعد الف دی مفاعل نه بعد اگر حمزه قبل یا واقع ہو کہ حمزه رغلی دی نمخ کی تو یہ یا مفتوح سے بدل جاتا ہے تو یا مفتوح سره بدلېږي اور یا الف سے یا به الف سره بدلېږي لکه کسه خطوه یا جمع خطویاتن د خطویاتن جمع ده یہ خطوه ای یہ خطوه ی اوتا یا اور کی مخ کی ده یا الف جمع کے بعد دیزی کے دایا وکسی الف تی جمع نہ بعد قبل طرف واقع ہونے کی وجہ سے سدی طرف نہ مخیر غلیدہ طرف منا آخر کا نا حمزہ ہو گئی دو حمزی سر بدل شولا نہ خطوہ ای او نجور شولو خطوہ ای او خطوہ ای او ہوا خطوہ ای او شولو پھر حمزہ ثانیہ د دویم حمزہ سی اور بس یوا حواله بل دویم د دویم حمزہ سے د جا ان قاعده دی واجنه جان کی قاعده سے یا ہو گیا یا شولو نہ جوڑ شولو خطوہ ای یو اب اس قاعده کے مطابق بیدی قاعده مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے حمزہ میں مفتوحی سره بدل کړل
और या को الف سے بدلا او یم به الف سره بدله کړل خطوا یا هو گئے خطوا یا جوړ شولو. بله قاعده د موږ سره جو حمزه متحرکه حرف ساکن غیر مد زائدہ و غیر یہی تصغیر کے بعد واقع ہو اس کی حرکت جوازن مقبل کو دے کر حذف کر دیا جاتا ہے جیسے یسالو قد افلحا یرمخا ہو. اوس دا قاعده تاسو وګورئ دې کې یای سیوا حمزه د مثال متحرکه د پخپل باندې دو د حرف ساکن نه بعد رغلی خڅک د کوم حرف ساکن د دو ماده زیدانه ده یی تصغیرانه ده. اوس د سی چال کول شي د اندغه حمزه ولا حرکات مخ کی تویر کا حمزه پخپل ډیلیټ کا کسه لکه یسالو اصل کی و یس ا لو. اوس وګورئ داغه حمزه رغلی د سین ساکن نه ورسته یس الو سین نه خود شده ماده ده نه یای تصغیر ده ایدی حمزه ولا حرکات سین تیر که یس الو نه بشی یس یسالو بشی حمزه بونه وغرزو پوتی بشی یسالو. قد افلح اصل کې و قد افلح ای حمزه ولا حرکات مو دول تیر کو کنه حمزه په خپل وته خلا ونه جوړ شو قد افلح. یرمی خاهو اصل کې و یرمی اخاهو ورور د ولی یرمی کی واسوا ګره دا یاده ایدی ولا حرکات څه ده حمزه ور کی غش ولا متحرک خپل بنوات خلقات مش یرمی خاهو نه جوړ شو. بل قاعده د مسر قاعده یرا یورا اور تمام افعال رؤیت میں یہ قاعدہ وجوباً جاری ہوتا ہے. رؤیت کی اسمائی مشتقہ میں نہیں چنانچہ مر'ن مصدر میمی میں اور مرآتن اعلیٰ میں اور مرئیٌ اسم مفعول میں حمزہ کی حرکت مقبل کو دے کر حذف کرنا جائز ہے واجب نہیں. بلا قاعدہ مسردہ یارا یورا کی چلے گی. یارا یورا نه مراد دا د ساغه تمام افعال سکی دی رؤیت ولا معنی دی قتل معنی یارا معنی قتل یورا معنی ور قتل یا خیال کې رتلل دی کې دا قاعده وجوبی چلو کیږي. خود رؤیت ولا سوره اسماء مشتقات څه دی هغه کې نه چلو کیږي. تو سوسوک سے مرعن مصدر میمی ده مرآت اسم اعلی ده مرئین اسم مفعول دی کې د حمزه ولا حرکات مخ کی تویر کول جایز دی واجب نه دی. اسم مشتق کی واجب نه ده جایز د افعالو کی واجب ده. صحیح شو. یارا یورا اور تمام افعال رؤیت میں یارا شول یورا شو اندسی نور دی رؤیت ولا سوره افعال دی یہ قاعدہ وجوباً جاری ہوتا ہے دور کی واجب د چلو کېدل. رؤیت کی اسماء مشتقہ میں نہیں ہاں د اسماء مشتقہ کی نه ده چنانچہ لکه سے مرعن مصدر میمی کی مرآت اسم علی کی مرئین اسم مفعول کی حمزہ کی حرکت مقبل کو دے کر دی حمزه والا حرکات مخ کی تیر کول حذف کرنا جائز ہے صرف جائز دی واجب نہیں واجب نه ده.